السلام علیکم، زه یم سلمان او نننی ولاګ چې کوم دی دا زما د مونږ غر باره کې یو ځل بیا دی. نن مونږ غر ته روان یو، انشاءالله امید لرم چې ولاګ به ستاسو خوښ شي. موسی دی راسه، عصمت دی راسه او مونږ غر کې واوره شوې ده، اوس هم ورېږي، کله اسمان شین شي کله بیا واوره شروع شي او د مونږ غر به انشاءالله د نیمې پورې یو سر ته خو نشي رسېدی ځکه چې کم از کم 3-4 فوټ واوره شوې ده او عصمت بوټان چې کوم دی ډېر زیات سلیپ کوي. نو انشاءالله چې موږ کله سر ته ورسېدو بره ستاسو سره به ویډیو شریک کوم او که ویډیو هم خوښه شي نو ملګرو سره شیر کړئ او امید لرم چې دغه شان زموږ په دې چینل به تاسو ته نور هم نوي نوي چې کومې دې ولاګې زه اپلوډ کوم تاسو به خوښېږي. نو زه له موږ سره اوسئ، چېرته مه ځئ. دا هغه پاس کمر به تاسو وینئ، دقه ځای کې به زموږ شته انشاءالله دلته به اور بلو او دقه ځای ته به موږ ځان رسوو. هسې داسې نږدې به دې ویډیو کې ډېر زیات ښکاري، خو ګردې فاصله چې کومه ده ډېره زیاته اوږده ده او دغه چې کومه ده دغه د موڼ غر څوکې نه بره ده، دغې نه بره څوکه ده د موڼ غر، لکه موڼ غر څوکه دغه نه ده. نه بلیږي، موږ خپله پوره خواري وکړه، اور نه بلیږي، ختم. اور د ناکام کېدو نه پس چې کوم دی بس په نیمه کې مې شټیا وکړه، بس تاسو وینئ او موڼ غر ته خاطر لږ مشکل دی ځکه چې د عصمت بوټان بالکل سلیپ کوي او موسی دا راته ووایي چې د عصمت دلته زموږ په نیمه کې پاتې شو. ځکه څه وایي چې بیا لپاره بوټان مضبوط راوړه به څه حساب کتاب. اوس ورته چې اسکو بس چې هم بس وسکه او غر به تاسو شاته یې نه بدلو کېږي، واوره ډېره زیاته ده او چارچاپېره به تاسو وینئ بس د موڼ غر نیمایي ته بس را رسېدلي او بس پورته مشکله ده، بس د نیمې نه به ځو او ولاګ ورسره بس ګوره یم. او د الله بندګانو په تیره بس د ملګرو سره راشي غره ته او بیا بل نه دی او دا غونډاري بس خوري څه نشم ویلی. بس دا د ګور دا پالودې والا ملایان چې کوم دي ځان ته به واوره راوړئ او بس یې عصمته څنګه دی، ملایي ته څنګه دی.
کوم دی زمونږ واپسي شروع شوه روان د هغې سره بچیا خو ته مونږ راخېږولی اوس به دې څنګه دې ټیم بېرته په موسیقا زمونږ ټینشن تمام دی انشاءالله صحیح ده ټیټ وایي باسه ویل شي د موڼ غر زمونږ چې کوم چکر و هغه کمپلیټ شو بس الله په خیر سره راکوز کړو بیرته واوره هم راښکې شو اوس بیرته اسمان شین شو او د اسمته د موسی نه به تپوس کوم چې څنګه چل دی لکه پورته چې موږ موڼ غر ته تللي نو دا چکر هم څنګه مطمئن یې که نه یې مطمئن د چکر نه یاره ماشاءالله چکر خو ډېر سور وکړو خو زه بوټانو په چکر باندې پی نه کړم الله ونه بل چکر انشاءالله په لمجوي د بزوال ته به څنګه بوټان به ګوره ښه برابر راوالي واو نور به احتیاط کوو او کسان ته ووایي خلکو ته مې دا دغه دی چې نن راشي ریکویسټ دی ورته چې نن راشي لازم په دې ورځ کې موڼ غر ځکه چې هغو ته مې دا ریکویسټ دی چې راځئ نو د ځان څخه برابر بوټان چورابې ټوپۍ موپۍ هر څه راوړئ جان له دا راته ووایه چې دغه دی ته ځان له ډېر بې سوره نن ولې څنګه چل دی چې مې خو دې ښه برابر اور باندې نشه خفه شوې ما ورته ورسره ویلاګ کې وایي زه به سره راځم خیر ده دا ویلاګ چې کومې دي دا موږ ستاسو لپاره جوړو انشاءالله او موږ په موڼ غر باندې زیات ما او جان له عصمت ځکه کار کوو چې لکه که تاسو وګورئ زموږ د میدان کومه سوشل میډیا چې د هغې کلپاڼۍ شوه نور دا څیزونه ایکسپلور کړو نو نن سبا ماشاءالله کلپاڼۍ ته په کثیر تعداد سره ډېر ټوریزم راځي نو داسې موږ هم غواړو چې د موڼ غر ډېره زیاته ښکلا ده او دا موڼ غر باندې موږ ډېر کار شروع کړی قابو تېر شوي 2 کالونه په دې باندې موږ راځو او ستاسو سره ویلاګ شیر کوو نو د موڼ غر ښکلا چې کومه ده دا یو په 2 ده نو جان له دا راته ووایي چې کتونکو ته به څه وایي چې لکه تاسو موڼ غر ته راشئ زمونږ د ویلاګ نه مزې واخلئ او انشاءالله د بل ویلاګ د بل ویډیو پورې موږ له اجازت سره کې د لوی الله په امان